مونږ اوس پورې په دې پوه نه یو چې مونږ به څه کول غواړي. چې زما خبره شروع کېږي نو د باچا خان نه شروع کېږي او ختمېږي نو په ولي خان ختمېږي. باچا خان ساتلی وم زه لاهور ته او نن نه 50 کاله مخکې خبره درته کوم 94 کې. هلته مونږ ناست وو د چودې ضرولۍ کور کې د چودې شجاعت دی کور کې نو هلکان راغلل برنډانو جماعت اسلامي والا هغه وخت جماعت اسلامي موږ ټول یو ملګري وو. نو هغه باچا خان ته خبرې کول نو یو سوال یې وکړو چې باچا خان ته عدم تشدد منې؟ باچا خان ویل عدم تشدد زما عقیده ده. نو هغه جواب کې وایي چې عدم تشدد خو د ګاندهجي فلسفه وه. د ګاندهجي نه دا نه متاثر چې هغه فلسفه ته ځان عقیده کړه. زه په خپله پاریان شوم چې بابا به څه وایي. باچا خان ورته وایي چې بچو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت لوستی دی؟ وایي نه نه دی لوستی. جماعت اسلامي والا لګاونو وایي دا ګاندهجي چې دی هغه زما نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اخیستی دی عدم تشدد. وایي زما نبي صلی الله علیه وسلم هغوی جهاد کړی دی خو اول 14 کاله چې کوم مکه کې تېرې کړي دي هغه په عدم تشدد تېرې کړي. نو ګاندهجي خو زما د نبي نه اخیستی زه خو خپل نبي عقیده منم زه خو مسلمان یم. زما ورونو ځان پرې پوهېږئ. نن د نیشنلزم خبره کېږي زه زما ورونو خبرې وکړې زه نیشنلسټ نه او زه اول متاثر یم ځان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه. هغه زه دا ګڼم ملیانې مني که نه مني هغه ډېر لوی نیشنلسټ و. هغه راپاڅېده خپل د عرب چې هغه وخت خلکو ورته بدوان ویل بدوان بدو هغه راوچت کړ او په نیمه دنیا یې باچان کړه. ایران یې فتح کړه افریقا یې ټوله فتح کړه او یورپ پورې لاړ. هغې خپل کام اسمان ته ورسوه. زه هم د خپل کام خبره کوم که ملا خبه کېږي نو زړه دې وچوي. زه به خپل کام خبره کوم زه به د پښتنو خبره کوم. زمونږ بچو زموږ بدقسمتي ده مونږ اوس خپل مشران نه دي پېژندلی. د دا کله بازار تاسو خوا کې دی زه دلته تللی وم هلته یو کوټګی ده کوټګی ورکوټې غوندې کوټه هغه کې باچا خان 4 کاله تېر کړي نه پکې 2-10 ماتې ځای شته نه 2-10 ځای شته نه د لمبلو ځای شته په هغه کوټګي کې او بجلي نه هغه بجلي نه دا کم څه نو 1921 22 23 او 24 هغه بجلي د پېښور ته هم نه راغلی. نو په هغې کې کوټګۍ کې هغه وخت تېر کړی ما چولې ته ما غوښته نه چې څه که په دې کې وی نو دا به 15 شپږ میاشتې یا به لیونی شي یا به مړ دی. هغه څه دپاره کرسۍ دپاره نه تاسو دپاره دې ټولو خلکو ته تپوس کوم چې اسلام په خبره کوئ تاسو چې دلته انګرېز ناستو تاسو اسلام دپاره څه کړي؟ خو زما باچا خان و چې هغه انګرېز سره ویلی خپل اسلام دپاره خپل کام دپاره خپل دین دپاره خپل ایمان دپاره. تاسو چېرته وی دې چې خبره کوي نو وایي علماء دیوبند ډېرې قربانې دي. تاسو علماء دیوبند منئ؟ خپل ملیانو صاحبان تاسو د علماء دیوبند نه منئ؟ علماء دیوبند خو سیکولر دي هغه سیکولرستان دي. ته خو سیکولرزم دا دینیت دی ته خو هغه نه منې. نو زما بچو زمونږ چا سره جنګ نشته هېچا سره هم جګړه نشته. موږ خپله خبره کوو. موږ نه بدقسمته یو. نن زما ټول نړۍ مسله ګراني ده مهنګۍ دی بېروزګاري ده اوړو نشته چیني نشته غوړي نشته هر څه ګران هر څه ګران ډالر ګران پټرول ګران هر څه ګران. څوک به غریب سړي به څنګه ژوند تېروي؟ زه په ایمان سره یم چې غریب سړی خو موږ مرد ته کېنول دی مرد ته د خلکو د حکومت واکدارانو غریب سړی مرد ته کېنولی دی. دا بدونه خبره ده چې غریب سړی ژوندی دی. دومره بدقسمتي ده او د دې ټولو خبرو چې زه ته تاسو ته عرض کوم وایي چې جي زه دا اوس هم دا وایم چې ای خلکه پرېږدئ دا خپل استادی او دا کام او ملک دا ملک د کام ته وسپارئ. کوم اوس چې انګرېز دلته و نو دا ساده خلک انپړه خلک غریب خلک ناپوهه خلک د سیاستدانانو په قیادت کې د باچا خان په قیادت د نورو داسې خلکو په قیادت کې د انګرېز سره جنګېدلي دي. د انګرېز د ملک نه شللی نه تپوس کوم هغه اسټبلیشمنټ نه تپوس کوم ته خو چېرته نه ولاړ وې ته خو دې خلکو ته نه وې ولاړ ته خو بل ځای کې ولاړ یې. خبرې مې ډېرې دي خو نه یې کوم. نو دا خبره دا ملک د دې خلکو ګټلی دی تا نه دی ګټلی د دې غریبو خلکو د عوامو دې ګټلی دی او سیاستدانانو ګټلی دی. د پاکستان سیاستدانانو جوړ کړی او د عوامو جوړ کړی دی. نو زه دا عرض کوم د خپل د خلکو ته وایم چې لږ دې خلکو نه د غریبو خلکو نه د عوامو نه ګرېوان نه لاس وباسئ. نن هندوستان موږ نه ډېر مخکې لاړ. هلته ډالر په 50 او 50 روپۍ دی د ما ډالر په 300 روپۍ دی. هغه حاجیان چې ځي حج ته
3 لک روپۍ ورکوي او دلته حاجي چې دي 10 لک روپۍ ورکوي. دا زما او د هندوستان کې فرق راغی. هندوستان ما نه ډېر مخکې سپوږمۍ ته ورسېده، سپوږمۍ ته ځان ورسوم او زه لاړم تحت صحرا ته وګرځېدم. زه د قرضو کې ډوب یم، زما سره زر مبادل نشته. هندوستان سره 700 ارب ډالر دي او هلته هر شی ارزان دی، پټرول ارزان دی، غوړي ارزان دي، اور ارزان، هر څه ارزان دی. او زه ما سره 7 ارب ډالر نشته. نو زه ټول نه وایي دلته خلکو باندې هغه چې مونږ په زور ډالر ارزانو، په زور ډالر نه ارزانېږي. همت وکړه خپل زر مبادل چې دی هغه ورسوه، سلونه واړوه، نو بیا به هر څه ارزان شي. زما بچو دا ټولې خبرې یو ځای، خو زه دا وایم چې دا الکشن د زر تر زره الکشن وشي. الکشن کمیشن ته وایم چې زوروره ته د کوم ځای کې نه کوم عادي خوا کې ودې ته وایي چې په جنوري کې خو دا نیم زمونږ صوبه په اورو کې ډوبي. د مري نواره دا نڅکلې او دا بیا کاغان او دا دې خوا ګلګت بلتستان او بیا دا ټول عمده چترال او سوات او د دیر بر علاقې چې دا خو ټول په اورو کې ډوبي. نو په چا به الکشن کې نو دا خلک خو د الکشن نه ویسته که نه، دا خو د الکشن نه ویسته. الکشن کمیشن ته یم چې کېنه سوچ وکړه چې ته اول خو دا ده چې آئین مطابق الکشن وشي، دا به ډېر ښه وي. او که تاسو آئین ګورئ نو بیا دا نه مهرباني وکړئ چې لږ دې خوا راوشئ چې هغه جنورۍ ته مه ځئ، دې خوا راوړئ نو بیا چې کم از کم دا خلک خو دی اور ته راتلی شي که نه. او خلک به اور ته ولې راځي او څنګه به راځي؟ اوړو نشته، غوړي نشته، پټرول نشته، چیني نشته، چې دا شی هم نشته، نو خلک به اور له به څنګه راځي؟ زما بچو دا جنګ چې دی نن موږ نیولی دی. نن ګوره ټول سیاسي پارټۍ اوته دي، پراته دي، دا یو د اسره جنډه دی چې ګرځي او ستاسو جنګ کوي. دا ولایت ځانې لپاره دا ولاړ دی ګرانۍ خلاف، همدا یو پارټي بل نشته، بل خو ټول غلې ناست دي، ټول بتاوې کوي او موږ په میدان ولاړ یو. موږ وایو او دا موږ وایو دا نه خبره چې زما پښتنو وروڼو چې دا ټول خلک راوځي الکشن وشي او اقتدار اعلی هغه خلکو له ورکړي چې کوم خلک کام خوښوي هغه نه هغه چا څوک او هغه دې بیا کښېني او ټول ادارې کښېني ځان ته اسټابلیشمنټ دې کښېني، ادیان دې کښېني، ټول خلک دې کښېني او یو فیصله وکړي چې دا ملک به څنګه چلوو، دا ملک د چلولو طریقه به صحیح، دا څنګه چې تاسو چې دا خو نه چلېږي، دا خو ډوب شو، په هغه کې ډوب دی، په قرضو کې. مونږ تللي وو دا سردار خان بابا کمال سره مونږ تللي افغانستان ته. نو مونږ ته اشرف غني نه ما تپوس وکړو مې چې دا ستاسو باندې IMF څنګه قرضه ده؟ ما ته ویل څه؟ ما چې IMF څنګه قرضه ده؟ وایي په مونږ باندې یو کثیره قرضه نشته. مې د یو ملک د روس، د امریکې، د چین هېچا قرضه نشته. هغه ما ته وایي چې 800 میلیونه ډالر ربع 800 میلیونه ډالر زما په امریکا کې پراته دي د افغانستان. وایي زه قرضو کې نه یم. نو افغانستان مانه مخکې دی، هندوستان مانه مخکې دی، ایران مانه مخکې دی، چاینا خو مانه 2 کاله وروسته دا د دنیا ډېر لوی قوت دی، هغه د امریکې سره خبرې کوي، مقابله کوي. زه چېرته لاړم؟ زه ولې په دې کوی کې ډوبېم؟ زه ولې په دې کې ډوبېم؟ په قرضو کې ډوبېم؟ زما راتلونکي بچي په قرضو کې ډوب دي. دا ولې چې دلته حکومت څوک کوي؟ زه وایم دا سیاست ډېر ګران کار دی، د سیاست ډېر لوی تجربه غواړي. او زما د پېښور اوسېدونکي خلکو تاسو دې غټه خبره نه کوم، خو الله پاک مهرباني ده. ستاسو دا باچا خان د ولي خان دا سپی چې دی دی به په پاکستان کې څانه لوی لوی لیډران دي، ټولو نه زه سینیر یم په حکم د خدای. زه دوی ته وایم چې کښېنئ او د ملک په فیصله وکړئ. زه اوس هم یم چې نشته د نوازاده نصرالله خان چې هغې به APC راغوښتې وه، APC به راغوښتې وه چې ټول سیاسي پارټۍ کښېنئ چې دا ملک به کوم خوا بوځو. نن چې هغه ویل نو هغه به نن APC غوښتې وه. نن خو نور ټول سیاسي پارټۍ لیډران یو بل نه مخکې روان دي، هغه خلکو ته روان دي. نو دا زموږ بدقسمتي ده. زه دا عرض کوم تاسو ته، عمران خان ته 1-2 خبرې کوم چې عمران خان ته وایم چې عمران خانه ځان دې هم غرق کړه، خپل ملګري هم غرق کړه، ملګري هم دې غرق کړه. د هغه یې ځان خو تاسو ډېر زیات مینه کوله، خو ځان خو یې غرق کړ. او په څه؟ په کبرجن و دې قبر کو. نو وایي قبر عزازیل را خوار کر، زنده بلانت گرفتار کر. عزازیل چې دا یو فرښته و ملایکو شیطان چې هغه قبر وکړو نو شیطان شو. نو دې سړي قبر وکړو
نو ځان هم غرق او د خپل ملګري هم غرق واچو. نو زه هغه ملګرو ته ویم چې اوس ستاسو خان نه راوځي، هغه لاړو دیوانو شاته لاړ، هغه خپل ځان غرق کړ. راځئ موږ سره ملګري شئ چې یو ځای شو او د خپل پښتونو له خپل وطن حق وکړو. او تاسو ته زما بچو زما وروڼو څنګه زما بابا صاحب تاسو ته وویل چې لیک وګرځئ د خلکو پسې. زه شته خلکو کې خو تاسو لیک هغه سستی کوئ. زه شته تېر الیکشن کې ما الیکشن بللی و، په ما بللی شوی ما بللی نه وه. ما په دې خپل پېښور هغه کې ما 200,000 شپږ سوه له پاسه 200,000 ووټ اخیستی دي. ټولو سیاسي پارټۍ چې ووټونه جمع کړل نو ما په نیمې ته نه رسېږي په حکم د خدای. څنګه زموږ د پکې ټولې پارټۍ ټولو پارټۍ چې ووټونه جمع کړي نیمې ته نه ووټونه ستاسو شته، ښه تکړه زورور یې، املاس دی املاس دی پاسین خپل ګاونډي څخه خبره نشي کولی. لږ خو ورشه خپل ګاونډي ته خبره ورسره وکړئ چې راځئ دا جنګ زه زما ورور ووایي موږ د پاکستان خبره کوو، موږ د اسلام خبره کوو. موږ کوم سړی داسې مسلمان دی چې به اسلام نه مني، خو ډېر بې غیرته مسلمان دی چې اسلام نه اسلام منو پاکستان منو. خو موږ بلې ولې موږ سره زیاتې کېږي ځکه چې موږ اسلام منو پاکستان منو، خو د پښتون د بچي حق غواړو، د پښتون د بچو حق غواړو، د خپل د خورې حق غواړم. ما ته نن دلته موږ جوړ کړو اسفندیار خان د خدای پاک زندګي ورکړي 18 امندمنټ وکړو. دا اسفندیار خان سره ملګري وم اسمبلی کې 18 امندمنټ چې دا وه صوبایي خو مختاري موږ دا ډېر ساده پورې واخلي. اوس نن د پاکستان قوتونه دا کوشش دی چې 18 امندمنټ ختم شي. پاکستان د قوتونو دا خوښه دی چې د ملک پارلماني نظام ختم شي او دلته هغه راشي صدارتي نظام راشي او دې ټولو مخې ته موږ ولاړ یو. دا بوډا سپین ږیری چې تاسو ته مخامخ دا موږ ولاړ یو ته او موږ چې انشاءالله موږ به مړي وو، خو دا رانه په نه کوي تاسو. موږ دا میدان ولی خان باچا خان دا سپایان چې دي دا میدان کې ولاړ دي او موږ باندې 3 سوزونه دي چې هغه کول غواړي او دا به د فیصله عمران خان کړو خو بیا په شا لاړو. هغه خبره کوي فیصله کوي بیا وروسته دانګي. یو دا چې دا ملک کې د هغه برابرولو صدارتي نظام چې هغه موږ د هغې مخالف شو. بل دا چې د ملک نه باید 18 امندمنټ ختمو موږ هغې مخالف یو. بل دا چې کالاباغ ډیم جوړو نو موږ د نیشنل پارټۍ والا دا ځکه موږ زیر اتاب یو ځکه موږ ته خلک موږ سره نه ځي، موږ ځان سره نه روانوي ځکه چې موږ پاکستان کې د دوستۍ هر چا سره کوو، هر چا سره دوستۍ ته تیار یو، لیکن د چا غلامي نه منو. موږ د چا غلامي قطعا نه منو، موږ به مړه شو خو غلامي به نه منو. نو موږ دا عرض کوو تاسو ته وایم زما بچو که صرف تاسو ته دا یو جنډه سره پاتې ده، که تاسو ودرېدئ نو ستاسو مخه کلاو ده. نن زه دا یم چې زما د لیډرانو لږ همت وکړو او زما د ملګرو همت وکړو نو په ایماندارۍ سره چې په هم صوبه کې بله پارټي نشته، بېله تاسو نه بله نشته. یو پي ټي آی ورته موږ مقابله کولو، پي ټي آی چې ده خدای یې وکړو لاړو دا خپل د قبر د لاسه هغه لاړو خراب. تاسو مخه کلاو ده که لږه خواري مو وکړه، لږه زما لیډرانو او زما ورکرانو او زما دوستانو او زما ملګرو چې لږه خواري وکړه نو دا انشاءالله راتلونکي حکومت به ستاسو وي. انشاءالله بل څوک په پاک صوبه کې به حکومت جوړولی نه وي او تاسو به حکومت جوړوئ انشاءالله. او دا سره جنډه به انشاءالله بیا به جګئ. نو زه تاسو ته دا عرض کوم چې مهرباني وکړئ. ما شروع کې یو آیات مبارک وایي من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل الله فلا هادی له. الله پاک وایي چې کوم ما خلک زه په سمه لاره روان کړم هغه په غلطه نه ځي او چې کوم ما غلطه کړي هغه په سمه نه شي تللی. نو خدای دپاره پښتنو راپاڅئ او د سمې لارې ته روان شئ، په خپل ځان وپېژنئ. نن په سند کې سندیان چې دي ټول 1971 والا نن پورې هغه یو جنډې سره ولاړ دي ټول سندیان. ای خدایه بندګانو ای پښتنو د سندیانو غوندې غیرتیان خو شه غیرت راځئ چې د غیرت موږ د سندیان نه زده کړو. زما دا بدقسمتي ده، زه به نن سند نه به غیرت زده کړم، پښتو به سندیانو نه زده کړم، زه پنجابیان نه به پښتو زده کړم او زه به پښتون کېږم نه. ای پښتنو بچو دا ټول پښتو غیرت ستاسو وه خو تاسو هلته به عمران خان ډېر کوشش وکړو سند کې یو سیټ یې ونه ګټل او زما په صوبه کې 10 کاله حکومت وکړو. ولې زما پښتون بې خونده شو که نه. خپل ایمان، خپل غیرت، خپل پښتو، خپله خور، خپل جنډه یې پرېښو، خپل لیډران یې پرېښو. زما لیډر فرهنګ لیډر چا سره شته؟ ولي خان په سره ولي خان سره فرهنګ څوک شته ما سره؟
masa so baca kan parang sa leader nista betul yo kom ta nista khudana aksar हम जब बात kan बदकिस्मती वा मुख्तनो के पैदाश कदे बल जट पैदा होते बड़े लोए सड़े हो तुम्हारो बच्चों लिख मेरा पानियों के खुदा पारा लिख पास है लिख अफवारियों के उस खुदा ने तासु मुबारकबाद हम बरकून तासु हजार खाने ला को तासु कुम सुबह से दाबिया मार सशम लाला पाक मेरा